پاکستان د خدای نه ماتوي لیکن هغه وایي چې دغه رنګ روان وي دغه تر صورتحال وي او که دغه خلکو چې دا کم نن د ازادۍ یا د دهشتګردۍ یا په یوه نامه یا په بل نامه یوه عین جوړېدی نه او چې جوړ شولې بیا هغه عین دا ډېر سیاستدانان چې ناست که یوه سیاستدان دا خبره کړې ده چې دا عین دا ختم کړو دا معطل کړه که هغه قوم پرست که هغه مذهب پرست لهذا چې هر تعلق سره لري پانسه یې کړه موږ ټول در سره ولاړ یو د دا کوي چې موږ دا کورمایټ او دا سولې او دا پلانا او دا مایل دا ګل چې تر اباسي او دا د الاټمنټ د فیصله آباد سړي یا د لاهور د سړي چې د حکومت او د حکمرانانو او د هغه تر مخه او هغه یول او هغه په دا غرو کې بیول دا په نور تکلیفو باندې او بیا یو په ګوري باندې چونه کوي او هم دا کوي چې بشک ستا ملازمین ستا د سکوټي الکاران اداري او ستا خپل چوکیان او ستا خپل چاونان دي څوک نه مراد لہذا دا فریاد دا مر تمام پاکستان او نن هم دا فریاد او دا आवाज مر بارون ولاهور د رسول کوان چیف جسټس جمال مندوخیل دا یو فیصله ورکړي چې دا د بلوچستان چې څونه د بلوچ او د پښتانه مزکې دي دا ټول د قبایلو دي ول وسم کم بیرون ازلاین او د ریاست او د حکومت غنس درنه تقریبا نن شپږمه یا اومه ورځ ده په ډېر طویل مدت چې څونه شپې روان تېرېږي او د نن نور پر مخ باندې لویږي او غټېږي لهذا په دې موقع باندې پرون چې زه تللی وم د پنجاب په شهر کسور کې د جمعیت علما اسلام پنجاب له طرفه څخه او د یو غټه درانه پاور شو ده او د هغه عنوان هم دغه ولی چې تحفظ مدارس او تحفظ حقوق عوام او چې کله زه ورسېدم د ملګرو مې پوښتنه کوله چې دا حقوق خو موږ په خوا باندې ډېر سم سوي دي او دا خو موږ خیال دا دی چې په پنجاب کې هېڅ حق تلفي نشته لیکن د دغه عنوان ته چې ګورم معلومه ده دا چې د پنجاب په عام مسلمانان د هغو هم قدم په قدم باندې حقوق سلب کړي لهذا تر هر څه مخکې زه به نن پرون ولاړم او له هغه زه واپس راغلم او د قائد محترم قائد جمعیت حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دا مرکاله العالیه او د هغه پیغام او د هغه اظهار یکجهتي زه د دنیا د منتظمینو څخه د شهداو د واحدینو څخه د مولانا صاحب هغه همدردي او هغه تعزیت هغه د ما څخه قبول کړي او ما د تعزیت د ده په نمایندګي باندې ونه د نه له کومه د څلور پنځه ورځې راځي دا نن په شاعت پروتس باندې د مولانا صاحب د داخل بسر او د شهیدانو او د ډېر چې کوم معروضي او مصروفیات او معروضي حالات هغه ما او ته هم معلوم دي هغه عامه دنیا ته هم معلوم دي او له هغه سره پرون چې کومه نمایندګي د بلوچستان د پنجاب پر سرزمین باندې قائد محترم وکړه او هغه کوتو د چې دا نن موږ تاسو دلته زاړو او د کوم کوتو د خمر په شکایت لرو او د په خپل انداز باندې هغه وهغه ته پیغام د لاهور پر سرزمین باندې ورکړي او دا هغه سره زما هم بنیادی طور اکثر و بیشتر زه دا د نورو سکو جلسو دره یا پروګرامو دره زه ډېر نه ځم لیکن پرون زموږ تګ خالص په دې غرض باندې چې موږ دغه مظلومیت دا د دې کوټې څخه او د دې علاقې څخه وباسو او پوره پاکستان او د پاکستان مظلوم محروم محکوم عوام
چې کوم خلک د دغو ظالمانو الله څخه د مځکې پر سر باندې هر ځای پریشانه سوي او تنګ سوي دي لهذا موږ هم دا خپل غم تر هغو پورې ورسو موږ هم دا خپل چې دا ستاسو باندې څه دي دا پر موږ باندې هغه حالات دي او موږ دا ورته وویل چې پر موږ باندې خلاصه د کلام دا ده چې در بنګال چې کوم مظالم موږ په تاریخ کې وینو یا د تاریخ په اوراق کې موږ وینو تر هغه زیات مظالم نن د بلوچستان د عوامو او د بلوچستان پر سرزمین باندې او دا موږ په تاریخ کې نه ولیدلي والله سوي به یې خو موږ په تاریخ پوره نه یې کتلی خو زما تر نظر نه دي تر سوي چې د خپلې د کمې ادارې هغه نوجوانان او هغه خلک چې تا د خپل نن هم موږ ته دا وایي چې دا خو زما ملازمین دا خو زما عسکر دا خو زما دغه خلک وو لهذا په دې باندې ستا څه کار دی دغسې نه ولده چې د حکومت او د حکمرانانو او د هغه تر مخې او هغه یوړل او هغه په دا غرو کې بیول یا په نورو تکلیفو باندې او بیا یو په ګولې باندې چلونه یې کوي موږ هم دا منو موږ هم دغه وایو چې بېشکه ستا ملازمین ستا د سکیورټي اهلکارانو موږ دا وایو دا دې خبرې موږ اعتراف خو موږ نن تا ته دغه شعور ستا دغه ضمیر راپورته کوو ستا د خپلو خلکو سره ستا د خپل سکیورټي اهلکارانو سره او دا په هغه انداز باندې چې په کوم ظلم یې دوی یوړل دا ستا چې دا کوم ته زما داسې یو انټلیجنس ادارې دي زما داسې مشران او داسې وسایل را سره دي داسې هلیکاپټران را سره دي او دارنګه چاک چوپن پونج زه لرم چې په یوه دم به دا ګرد راپورته کړم او خپل مغویان به هم په حفاظت راوباسم چې هغه مخکې شهیدان کړي وو پر خالي یو ټینکۍ باندې دا به موږ دا مجلس پرېږدو له هاخوا د خوکشه والله ولم څوک راغلي دي د زیارت لخوا کرلي به راغلي نور ستا تمامې اجداو په کې ستا خپل ادارې دي او ستا خپلې چوکیان دي او ستا خپلې چاونیان دي هېڅوک نه راغلي لهذا دا فریاد دا موږ تمام پاکستان او نن هم دغه فریاد او دا اواز موږ پرون به لاهور د رسولو په وایو او زما یو ملګری دی او د حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب آیې دی ضیاءالرحمن او ما ته ویل چې ته خو دغه پنجاب وال او دغه مجلسو ته په ته نه راځې ما زه خو راتلم نه خو ما چې د بلوچستان حالات وکتل او زه چې د بلوچستان ځکه او سرزمین او د خپلو حکمرانو سره مهري ما وکتله او د بلوچستان د عوامو قتل غارتګري او هغو بې بسي ما وکتله نو زما دغه احساس پیدا شولی او ما هغه چې قاید محترم مولانا فضلالرحمن هغه چې کوم په قومي اسمبلۍ کې شپږ میاشتې مخکې تقریر وکړی او حکمرانان یې متوجه چې بلوچستان ستا له لاسه څخه شپږ میاشتې اووه میاشتې بعد دا داسې معلومېږي چې دا ستا اقدامات لکه ته چې په خپله ماته یې لکه ته چې په خپله جلا کوې لکه ستا چې په خپله دا بانئ او داسې په نامردي باندې چې ته کوم کار کوې لهذا په دا له لاسه څخه وتونکی دی او الله دې نه باسي د پاکستان د خدای نه ماتوي لیکن هغه وایي چې دغه رنګه روان وي دغه تر صورتحال وي او که دغه خلکو چې دا کم نن د ازادۍ یا د دهشتګردۍ یا په یوه نامه یا په بل نامه چې څونه نمونه دي لیکن چې دا کم جنګ کوي او دغه جنګ او دغه جنګي خلکو شپږ میاشتې بعد او که اقوام متحده ته دغه درخواست ورکړی چې زما ریاست او ما آزاد یا په یوه نامه یا په بل نامه چې کوم نومونه کوم څوک پرېږدي او چې کوم په کم غرض یې ماتوي او دا ته دا او دا دنیا د ګرد به درته وایي
چې دغه رنګه انسانان چې خپل څه ګوټي انسانان الکاران هغو سره دغه مجلس کړي د عام دا چې په کوڅو په شروع کې پراته دي دا چې په توبه کې پراته دي دا چې په نخارا کې پراته دي دا چې په کلاشپلا کې پراته دي دا چې په نورلایي د غرو په یوه ځای په بل ځای کې په ګردیانو په خیمو کې او پلارا کې او بانداري کې پراته دي نو د دغه تحفظ خو دا په ګډ په یوه شپه د خبرته کې حلالېږي لهذا معلومه داش چې دا الله سروي لیکن ما ورته چې د زیارت غوندې علاقه چې د پاکستان تمام سیاحان او هغه راځي او چې څوک بلوچستان راځي زیارت بغیر بلوچستان د دوی لپاره د بلوچستان سفر ناکافي دی او چې کم څوک بلوچستان راځي او د هنې ورکه ځخه د دوی دا دوره او دا سفر ناکافي دی چې دوی وار هنه ورک دی کوي او هغه پر امن او د خلکو امن تر دغه حده پورې چې په بلوچستان کې هغه کومه ضلع ده چې دا د قتل والا کې افیان دا 302 د کومه بلا ده چې دا نه کاټ شوی دا هم یو ضلع شته په بلوچستان کې او په سوال په جواب کې راغلی و چې هغه ضلع زیارت دا خلک په دې کې چې دا وطن نه مني دا ریاست نه مني دا هغه دغه عمل کوي نو لهذا کله کله به دا مجلس هم کوي خو دغه ظلم هم په دغه اور او په دغه وبل په دغه وینو رنګېدل کې ول ده چې هغه د هر حوالې باندې که د پاکستان او پادارانو که له خپلې همتۍ او دغه عملونه یا خوش اخلاق هر رنګه چې خو دا کار یې نه وی کړی لیکن نن وګوره چې په وینو هغه ته راورنګېده چې کومې د صنوبر درختې او چې کوم ښایسته چشمې او نن له هغه د خبرې بغیر نن تر هغو درختو لاندې چې موږ کم شهیدان او کم انسانان هغه انسانان د هغه ځای چې موږ پټوو لهذا دغه حالات زیارت باندې زده باندې چې رال او دلته پر هنه ورک چې دغه حالات رال نو ما وزیر رحمان ته ویل ما فکر مو وکړی یا الله که دغه حالات وي او که دغه صورتحال روان او چې روان دی او نور هم موږ وینو چې غرونه د دغو بلاوو څخه ډک دي د دغو بلاوتونو څخه کلي او غرونه ډک دي نو ما دا خیال وکړی چې زه به ولاړ شم داسې نه وي چې زه که ژوندی خدای پاته کړم بیا به زه یم او بیا به لاهور له به بیا په ویزه ځم ځکه او که چا نه دی منلی بلکې خلک د قرآن په روی باندې په درمني چې د خدای روی دی عین ومنه او ته راولاړ شې کله یو ډیکټیټر راشي کله بل ډیکټیټر راشي کله بل راشي یوار عین جوړېدی نه او چې جوړ شولی بیا د عین د جوړېدو خبر بیا هغه عین دا ډېر سیاستدانان چې ناست که یوه سیاستدان دا خبره کړې ده چې دا عین دا ختم کړو دا معطل کړه که هغه قوم پرست که هغه مذهب پرست که هغه هر بل پرست دی لهذا چې هر تعلق لري پانسه یې کړه موږ ټول در سره ولاړ یو چې دا خو عین پاکستان چې موږ پاکستان عین په څه تکلیفو باندې جوړ کړی او که عوام نارې وایي د څلورو سوو عوام نارې وایي چې عین زموږ په مابین کې وي نوراني معاهده ده بیا هغه چې سړی په هر نامه سیاست کوي لیکن د عین او ته یې ماته ده کې او چې ماته ده کې هغه بیا قربانیانې د دغه دپاره ورکوي شهادتونه د دغه دپاره ورکوي او جیلونه د دغه دپاره کاټي چې د خدای په خاطر دا د ترې اتر عین مه معطل کوه او که دا معطل کړی دا عمراني معاهده د مابین څخه ووته خانه جنګي جوړ کړي او دا صورتحال به جوړ شي چې وینې تویېدې دي لیکن دا دی چې معطل نو معنا دا ده چې د امن په نامه چې باید امني راولي خو دغه ده نو دوی غواړي خو دغه چې خانه جنګي شروع شي یو داسې نقطه د اتحاد او د وحدت نه وي چې دا داسې بیا سیاستدانان راولاړ شي قربانیان یې کارکنان دي جیلونه خوري خوري پلانان خوري جیلونه خوري شهادتونه ورکوي بیا یو لس کاله بعد بیا یو اعلان وشي چې عین بحال شي چلو بابا یې راځي عین بحال شولې بیا روانې خوشحالانې او د هغه بعد چې را بحالې کې وایي ایوب خو مو در بحال کړی او د عین انتخابات دغه ډرامې له موږ سره وکړي
دغه تماشې د موږ سره وي او راولاړ سي الکشن داسې ماینج الکشن او دغه رنګه الکشنونه چې دوی وکړي او په هغه کې چې څوک د چا په وینه کې ټسټ وکړي چې دا د یو نظریې خاوند دی د یو ضمیر خاوند دی دا ټول داسې روباسي دا ټول ختم کړي او د هر چا وینه ټسټ کړي او دارنګه کسان چې هغه ناصر مرګي ویل چې د سره نه یم د ښځې سره ښځه یم لهذا دغه رنګه سړی او دغه را مجلس چې دا را په لاس راشي او بیا دلته پارلمنټ کې او پیټرېټ کې کړي او دلته ایښي وي او دا صوبایي اسمبلی دا قومي اسمبلی دا سینټ دی او دا به د پاکستان دا به د زموږ او دا به پرېسیدې کې بېشکه موږ په دې باندې د دې موږ انکار نه کوو هر پیسه د پارلیمنت او که د پارلیمنت حقیقي جمهوري پارلیمنت ولري اول چې دغه فیصلې مخالفت واسي وکړي په ګولۍ باندې ورشټه دا هم پرته کوشش کوي د پارلیمنت د پیسې مخالفت ونه او که پارلیمنت جمهوریت د حقیقي جمهوریت اڅوټه او کتا را باندې مسلط کړي او زه دا وایم چې په ډیرو دا ګرد تمام د بلوچستان بېله دغه د سیاسي جماعتونو په مابین کې څومره هم اختلافات لیکن که د ملک سیاسي جماعتونه دي هم او قومي سیاسي جماعتونه دي هم د علاقایي سیاسي جماعتونه دي هم او د هغو وینا دا ده چې دا الکشن نه منم دا الکشن باندې که المام د مقابل راځي خو راداسې قدم دوباره په صحیح الکشن باندې لیکن دا زه نه منم لیکن تمام عوام تابع کړي او ته قانون سازیانې کوي او ته په اسمبلیانو باندې مایل امرل او د خلکو د زمیندوکو او د هغو د دوکو د دغه پلان پاسې او ته دغسې پیسدي اقدامات کوي چې هغه لکه چې دا د رښتیا اسمبلیانې او پارلمنټونه وي او چې بیا نه د کوي د هغو عملي کول کوي او د عملي کول په عام پر امن ماحول کې دا نشي کېدای ولې چې پر امن ماحول کې ته په هغه باندې عمل درآمد کوي نو بیا خو دا ګرد ته پورته دي آزاد او حر انسانان دي او بې خوفه او ستا مخ ته درځي چې لاس ته نیسي چې دا ولې کوي او دغه الاټمنټ د کړی دی دا اډر نه دی او دا موږ نه درکوو دا د دغه قانون او د دغه قانون های کورټ چیف جسټس جمال مندوخیل دا یو فیصله ورکړې ده چې دا د بلوچستان چې څونه د بلوچ او د پښتانه مځکې دي دا ټولې د قبایلو دي ولوس ځکه بیرون از لاین او د ریاست او د حکومت نشته دونه ګنجایش یې پکې شو چې که چیرې دغه مځکه د سرکار د یو یونیورسټۍ دپاره ضرورت یا د ادارې دپاره ضرورت دی لهذا قبایل دا په دې پابند دي چې سرکار ته دغه موقع ورکړي او هغه دغه ادایګي او معاوضه د مالک وکړي او دا هم ورته ویلي چې دا ته چې په بدماشي باندې او په دغه حالاتو باندې ته دا کوې چې موږ دا کورمایټ او دا سولې او دا پلانا او دا مایل دا ګل چې ته راباسي او دا د الاټمنټ د فیصل آباد د سړي یا د لاهور د سړي یا د بل چا د نو لهذا زموږ د خلکو د قومو حق ملکیت ته ختموي دا وتا ته دی اختیار